امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای سو نو لسم نمبر نصیحت څنګه خپل دې ته لسم نمبر نصیحت ورته کوي په 15 لاکو احادیث د نچوړ نه درته په 15 احادیث سره سکو نصیحت کوم نو که په دې 15 د عمل وکړو داسې شو چې په 5 لاک احادیث ته عمل وکړو علامه عبدالبر المالکی رحمه الله لیکلی دي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته 15 لک احادیث یاد او په آخري عمر کې خپل زوی ته وی حماد ته ګوره امام مالک سے مسلک واره د امام سے په وصاب 10 جلد کې کتاب لیکي اخره کې خپل زوی ته وی چې بچي په 15 احادیث درته د 5 لاکونه سکم خبره کو نو لومبي ورته وی چې دا حدیث ته چې انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله وګد حدیث بیا چې دا عملونو دارو مدار دا فنیت کنیت خالص وی د الله د رضا وی نیت سم وی نو بیا چې د ټول کیسه سم ده او کنیت کې د پتور وی نیت خراب وی کیسه ورانه وی نو بیا که عمل ته سم ممکن دا ریا عبادت رب ته قبول نه دی هغه سبق قبول چې بی ریا دی او دویم نمبر ورته وي من حسن اسلام المرء داسې به وي حسن المرء ترکه ما لا یعنی وی د انسان د اسلام د خوبونه یا د خوبونه د صفاتونه یوه دا ده چې دی د دنیا او د آخرت د دنیا او د آخرت دا پاره داسې یو څیز چې هغه پیدامن نه وي نو چې هغه پرېږدي یو څیز داسې دی چې د دنیا او د آخرت په هغې کې پیدا نشته لا یعنی دی هغه دې پرېږدي بل ورته وایي دریم نمبر لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه تر هغې پورې کامل مسلمان نشي جوړېدی انسان نشي جوړېدی د سړي زوی نشي جوړېدی چې تر څو پورې دا بل مسلمان دپاره کوم څیزه کې چې د ځان دپاره خوښې چې د بل مسلمان دپاره نو چې د بل مسلمان دپاره هغه څیز خوښه کې چې کوم ته د ځان دپاره خوښې نو بیا کامل مسلمان بیا سم مسلمان او چې د بل دپاره چې دی نو خراب خوښې د ځان دپاره سم خوښې بیا خو مسلمانۍ کې د فرق دی مسلمانۍ دی نه ده هسې کوته کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای سلورم نمبر حدیث ورته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی ان الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات دا وګد حدیث دی بیا وی حلال چې دی دا هم ښکاره دي حرام هم ښکاره دي او د دې ترمنځ چې دي نو دا څه شی دی دا د دې ترمنځ دا شبهات دي او چا چې د شبهاتو نه ځان وساته نو د کمال وکړه د تقوا وکړه د حرامو نه خو به اسم ځان بچ کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای حلال واضح دي حرام دا واضح دي د دې ترمنځ څه شي د دې ترمنځ شبهات دي او چې څوک به د شبهاتو کې اخته شو په دې کې لګیا شو نو فقط وقع فی الحرام کراع یرعى حول الحما وی دا ګوره دا بال لګېدلی زناورو ته که نه د پټي د بچکولو دپاره اوس که دې سره نږدې خلک څاروي سره نو دا به په دې پټي کې واقع شي دې پټي کې به لګیا شي دې به هم سرن پکې شروع کړي دې پټي کې به بیا دیم خوراک کوي نو دا کشان شبهاتو کې چې لګیای حرامو کې به مبتلا شي د زناور دا باړ لګېدلی که دا باړ ماړواله چې کوم دی بس امام باړ الا وان فی الجسد بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الا وان فی الجسد خبردار د انسان په دی بدن کې مدغتن یو ټوکړه د غوښې اذا صلحت صلح الجسد كله کله چې دغه ټوکړه د غوښې دا سم شي نو دا ټول بدن سم شي معمولی ټوکړه د وړه د جی و اذا فسدت فسد الجسد كله او چې کله
دغه ټوکړه معمولی خراب شي فلیت شي مردار شي نو دا ټول بدن پلیت کی خراب کی دا څه شی دی جی وهي القلب اے الا وهي القلب خبردار ووره کاکا هغه زړه دی زړه نو دا زړه څه کول غواړي دا سمول غواړي دی به درنه د یو څیز محبت غواړي نو تو ورته محبت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وردن کا د الله رب العزت وردن کا د اسلام وردن کا دیتا محبت د غیر الله دا وردن کا بیا پنځم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ورته وی هغه حدیث سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده وی اے مسلمان هغه دی مسلمان کامل مسلمان هغه دی چې د لاس او د خپونه بل مسلمان محفوظ وي چې د لاس او خپونه بل مسلمان محفوظ وي ګورا امام ابو داود رحمه الله په السنن کې منقول دی دا غنا غیر شاد فرمایلی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د 5 لاکھ حدیثونه چې 4800 نه ما کتاب جوړ کړی ما را جمع کړی په یو کتاب کې د سند په اعتبار سره مضبوط دي یا ورنږدې دي مضبوط والی ته نو که په خپل دین باندې د چلیدو دپاره چا په دې څلورو احادیثو عمل وکړو نو دی به په دین باندې سم وچلیږي او هغه د اړومبني چې کوم څلورو او امام صاحب ورسره دا پنځم هم خپل زوی ته ذکر کړی دی نو په کار موږ له دا دي چې فدغه نصایحو دا وصایه کې چې موږ کوم وایو چې په دې عمل وکړو لازم ده دا خبره